عبدالله زوی د عمر رضی الله تعالی عنهما لپلار واده کړ. بخاری حدیث دی. یو ځل عمر صاحب دغه خپلې ګور نه تپوس وکړو، ویل بیبي خاوند دې څنګه سړی دی؟ هغې ویله خو ډېر ښه سړی دی. ویل څنګه؟ ویل ټوله شپه په مصله ولاړ یي الله ته او ټول عمر روژې نیسي، ډېر ښه سړی دی. عمر صاحب راغی، یا رسول الله دې هلک له مې واده کړی، دې خدای غر کړي ده او دې د شپې تهجد کوي، د ورځې روژې نیسي. نبی علیه السلام راوغوښته، عبدالله ما ته داسې خبر راکړی شوی ستا نه چې ته ټوله شپه دغه کې نفلونه کې او د ورځې روژې نیسي. عبدالله صاحب دا ډېر نیک صحابي دی. عبدالله صاحب ورته وایي زه خو دا کار کوم. نبی علیه السلام ویل چې یاد ساته عبدالله، ان لربک علیک حق، ستا د رب په تا باندې حق دی، یاد ساته. ولزوجک علیک حق، ستا د ښځې په تا باندې حق دی. ولزورک علیک حق، ستا د مېلمه په تا باندې حق دی. دا ټول حقونه دي. څنګه چې د الله حق ادا کوي داسې به د الله د مخلوق حق هم ادا کوي. ولله حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقانی. د الله یو حق دی او د الله د بندګانو په تا باندې حق دی. دا دواړه بیل بیل حقونه دي. لا تجعلوا الحقین حقا واحدا. د دې دواړو حقونه به یو نه سازې چې بس الله حق ادا کوي او د الله د بندګانو حق پرېږدي. دا کار مه کوه. او ده ته دا هم ویلي چې کله به روژه نیسې نو دا به ټول عمر روژې نیسې. نو ویل یا رسول الله نیم یو ورځ به نیسم، نو دا په دې طریقه باندې خبرې وکړې. بیا ورته نبي علیه السلام ویل چې دا مه کوه، دا مه کوه. نو ډېرې خبرې دې ویل چې یا رسول الله دا به زه کومه. نو بیا چې سپین ږیری شاه بیا نشي کولی. ویل کاشکې چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه نصیحت مې اورېدلی وی او ما په ځان باندې دا سختي نه راوستلې.